نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نننې ډیره بهترینه او اهمه ویډیو ده. تاسو اول نمبر دا خبرې واورئ، بیا د دې نه پس زه یو څو خبرې کوم. شیخ حضرت صاحب څنګه یې؟ صحت هم ښه دی؟ زه له میدان نه خبرې کوم جي. او ما لږ یو مسله تپوسله ده، د سود متعلق یو مسله وه. د یو مسله مې تپوسله ټیم د ستا شیخ صاحب چې زما سره لکه اوسپنه وه جي، لکه اوسپنه وه راسه اوسپنه. هغه مې ویوړه بازار کې، سړي له مې ورکړه. هغه وتلله، ویل یاره د دې تقریبا یو من ده. بیا ورته ما ویل مال یاره اوس فلحال زه په کور کې کار کوم، اوبه مې نشته او ماله به تقریبا میاشت پس ته نوره اوسپنه یو من راله راکړي. نو هغه ویل چې به درته ټیک شم، میاشت پس ته نوره اوسپنه یو من درکړم، دغه ورځې به تا ځان نه خرڅه کړم او تاله به نوره نوې اوسپنه درکړم ښه برابر. نو ما ورسره دا معامله وکړه، مال چې ستاسو نه تپوس وکړم، څوک وایي جایز ده، څوک وایي جایز نه ده. مال چې دا جایز ده که جایز نه ده جی؟ جی 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 ما ویل که تاسو جواب د قرآن د حدیث نه راکوي چې قرآن په آیات یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث باندې ما مطمئن کوي، نو د فقهاو خبر له بیا ځو، خو هغه به بیا لږ وروسته ځو که نه. جی 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 نو لکه جی تاسو وکړئ خبره جی. جی 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 لکه جی 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 لکه جی مسله داسې شوه چې دا مسله په قرآن او په حدیث کې لکه صریحي الفاظو کې نشته. ستاسو شپږ شیونه شمار کړه چې هغه شپږ شیونه چې کوم دي د قرآن حدیث نه ثابت دي، په دې کې به یو مجتهد شو یا یو دغه شو عالم شو، په هغه پسې به ورځو، دغه خبره به منو. دقه ته خو شیخ صاحب بیا ویل کېږي تقلید، او تاسو خو وایي چې تقلید کول دا شرک او کفر او بدعت دی. خو تاسو خو زه راواغستم، په مقلد هم کړم او په تقلید پسې مې زه ورپسې کړم. ما قرآن او د حدیث نه جواب پکار، ما چې کوم دی د مجتهد قول نه پکار. شیخ صاحب محترمو، تاسو دا خبرې واورېدلې، دا د علماء دیوبند او د حنفي مسلک سره تعلق لري. حضرت مولانا محمد خلیل صاحب دا د میدان د تیمرګن نه اخوا چې کوم نیوزی د هغې دی، دا د غیر مقلدینو یو مشر دی، شیخ افضل نومې دی. هغه د چې کوم دی رینګ کړی دی، د هغه نه یې د یو مسلې تپوس کړی دی په موبایل باندې چې دا وسپنه ده زما سره چې کوم ده، او هغه بیا زه دکاندار له وړم او زه ورته یم چې دا واخله، او زما ورته اوس فلحال ضرورت نشته دی. یو میاشت پس چې کوم دی ما له به اوسپنه راکړي، نو هغه چې بلکل زه ورته بیا نور اوسپنه درکړم. نو څرنګې ده، نو مسله خو همدغه ده چې کوم دی دې کې سود راځي. خو خبره دا ده چې دا مسله په قرآن کې به کوم ځای کې د هغه ځای وښایه، حدیث مبارک کې کوم ځای کې د هغې وضاحت وکړه. نو دغه مولانا صاحب چې کوم دی هغه وایي چې علما ویلي او فقها ویلي چې دا سود دی او ناجایز دی پلانکې ډینګې. علما او فقها چې کوم دی هغه تاسو منئ نه، ته چې کوم دی د علما او فقهاو څنګه خبره کوي. نو په دغه ځای کې چې کوم دی بیا هغه شیخ افضل ته چې کوم دی یو څو خبرې وکړو، نو هغه د هیرې نه موبایل هم بند کړو. پوه شوې؟ نو اصل کې خبره دا ده، زما تمام مسلمانانو ته دا درخواست دی چې دا تاسو یې د اهل حدیث په نوم باندې پېژنئ. اهل حدیث نوم دوی ته مه وایئ، د اهل حدیث دا نوم چې کوم دی دومره سپک نوم نه دی، په دوی باندې مشر مه وایئ. اهل حدیث هغه خلک چې هغوی ته په لکونو احادیث یادو، هغه ائمه او هغه محدثین، د هغوی سره د اهل حدیث نوم چې کوم دی خو نم کوي هغوی یو. دوی خو چې کوم دی اهل حدیث نه دي،
دیو غیر مقلدین دی وهابیان دی د انګریز پیداوار دی دیو په دغه لحاظ چې کوم دی د قرآن او د حدیث چغې وایي خو چې کله ورته دی مولانا صاحب چې کوم دی رنګ وکړو او تپوسونه دی وکړه نو د یوې مسلې جواب ورسره نه و دا د دیو شیخ الکل فی الکل او بیا د مسلې چې کوم دی په جواب باندې نه پوهېږي بیا علماو ته چې کوم دی موږ راکاږي فقها ویلي او علما ویلي نو ته تقلید ته شرک وې تقلید ته بدعت وې تقلید ناجایز ګڼې او بیا چې کوم دی ته دغه علما موږ د چې کوم دی په دلیل کې پیش کې افسوس هم زه به دغه غیر مقلدینو باندې کومه چې دوی په خپل مدرسو کې چې کوم دی دا غیر مقلدین دغه هدایي پړاوي دغه کنزونه پړاوي او دغه رنګ چې کوم دغه د فقه کتابونه زموږ پړاوي په دې غیر مقلدینو دنیا مدرسو کې دا جماعتانو غیر مقلدین دغه ټول یو سیز دی پوه شوې دوی چې کوم دی په خپل مدرسو کې به دا پړاوي مسلې به دې زده کوي سبا له به راځي په موږ باندې به چې کوم دی بیا اعتراضونه کوي افسوس دا دی کوم شیخ الحدیث د دې غیر مقلدین چې تاسو ول قسم ورکئ دیو به چې کوم دی د بیګانه دا مقلدینو به چې کوم دی شروحات ګوري یا به دا بدرالدین عینی رحمه الله چې کوم دی شرح ګوري یا به چې کوم دی چرته دا ابن حجر رحمه الله شرح ګوري یا به د نور د هغه مقلدینو شروحات به د شپې نه ګوري او سحر نه به چې کوم دی دا خلک بیا به بډې به راونغړي او په احنافو اعتراض کوه کله په نورو مقلدینو باندې اعتراض کوه افسوس دی پتا دی وي چې ستا مثال هغه چا دی چې په کوم کاسه کې خوراکو کې بیا چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی پلتو باندې هغه وایي نو هلته بېګا دغه شروحات زمونږ وګورې بیا راپاسې به موږ باندې اعتراض کې بیا د ځان نه خپله شرح ولیکه ځان شرح جوړې کړه بیا چې کوم دی هم څه ناڅه یو جواز به درله جوړ شي نو محترمو زما تاسو درخواست دی دا خلک چې کوم دی فسادګر دي دا خلک چې کوم دی دغه رنګي شریان دي د اسلام نه دي خبر او راپاسې چې کوم دی بیا په احنافو په مقلدینو باندې چې کوم دی اعتراض کوي الحمدلله داسې به ډېر چې کوم دی خلک به راشي او ډېر به داسې لاړ شي د دوی مثال هغه سپو دی چې کوم نور ته غاپي د دوی په سپي به دغې غپلو باندې څنګه نور ته نقصان نه رسېږي د دوی چې کوم دی په دې غپلو باندې الحمدلله موږ ته نقصان نه رسېږي نو تاسو مې دغه درخواست دی چې تاسو دې خلکو نه ځان وساتئ الله رب عزت موږ د داسې غلطو خلکو نه وساتي وما علینا الا البلاغ